ګیله زما دا ده چې کله ما د دې نه مخکې مو چې کله زمونږ خلک تاسو داسې پیش کوئ او چې کله زمونږ قاتلان وي نو هغوی ته ستاسو چې دی نو د هغوی مخونه پټ کړي. پیسې رانه اخیستې دي او زیاتیات یې راسره کولو، لکه بلدکار یې راسره غوښته چې وکړو ورسره، خو نه الحمدلله شکر دی موږ په خپله ټیک یو. داسې کومه ګانه دې خوښه ده چې په شوکو سره ګډېږي؟ زه ماشاءالله هر ګانې سره ګډېدی شم ښکلې. ماشاءالله دې مو سره وویلې داسې څه ښه کار دی. روزي هم نشئ ورکولی او ځایونو نه هم بار کوئ، د سر چت هم نشئ ورکولی. د هغوی دا وینا ده چې دا مونږ له ایکسپایري ژړاګان ګوروګان مونږ له راکوي، دا حقیقت دی؟ درته سیم زه پرون یو پارټۍ له تللی یم، یو هلک چرس هم راکړ، وایي دا ویل وسکه، د هغې راله ګولۍ ورسره وي په شاپر کې څه دومره وي، نو ما ورنه تپوس وکړم دا څه شی دي؟ وایي دا ډانس ګولۍ دي. دا کمې زلفې چې تا راپرېښې دي لازمي خبره ده، په معاشره خو به اثر کوي. د معاشرې نه دا تکلیف دی چې په لاره سم نه شو ګرځېدی، چې ګرځو څوک څنګه آوازونه کوي، څوک سوی څوک سوی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، د خواجه سرا په ژوند کې درپیش مساحل هغه حوالې سره مونږ خواجه سراو سره خبرې کړې دي. میډم فرزانه او عظما سواتی دی خواجه سراو سره مونږ تفصیلی خبرې کړې دي. دغه ټول ریپورت په اپنا ډیجیټل باندې وګورئ. نوم دې څه دی؟ نوم یې عظما سواتی. سبق دې ویلی دی؟ نه، تعلیم مې یو پنځمه پورې کړی، خو چې وړه وم نو کلي کې به سکول کې به هم چا نه پرېښستو، جومات کې به هم چا هلکانو به چیړ کولو، په لاره به هم خلکو چیړلو. نو دا چیړل څه ښه؟ نه، نو هم دې عوامو موږ دې ځای ته نن را رسولي یو. ولې چیړلې؟ نو بس هغه زه بچپن نه داسې پیدایش نه زه دا سیز وم چې نوم مې بدنام و چې دا اجړا دی، نو هر چا به ویل اجړا دی، چا به څه ویل چا به څه ویل، نو د هغې د معاشرې د خلکو د لاسه تنګ شوم، دې ځای ته رالو، دې ډمخانو ته رالو. د معاشرې نه درته څه تکلیف دی؟ د معاشرې نه دا تکلیف دی چې په لاره سم نه شو ګرځېدی، چې ګرځو څوک څنګه آوازونه کوي، څوک سوی څوک سوی، نو په دې باندې لکه موږ ډېر اپسیټ کېږو. نو ستاسو دا ګورئ نه چې په معاشره باندې ستاسو د وجه یو اثر داسې غورځېږي په ماشومانو، په هلکانو، سټوډنټانو؟ نو دا زه به دا خبرې زه تاله دا جواب در کوم چې دا نن موږ دې ځای ته راغلي د چا د لاسه راغلي یو؟ د دې معاشرې د لاسه نن دلته راغلي یو. نن چې ما د عشرې سرې تورې اچولي دا چا د لاسه اچولي؟ دې معاشرې د لاسه مې اچولي. معاشره خو تا په یو خبره هم نه پرېږدي، په یو لاره دې هم نه پرېږدي. که ته په لمده ځې نو هم دې وایي چې دا لمده ده، که په وچه ځې نو وایي دا وچه ده هلکه دې لمدې ته شه، نو په یو دې هم دا معاشره نه پرېږدي. دا کمې زلفې چې تا راپرېښې دي لازمي خبره ده، په معاشره خو به اثر کوي. نو دا زلفې خو ټیک ته ما پرېښي دي، خو ما خو د مستۍ نه دي پرېښي، زه یم دا شي، زه پیدایشي داسې ځم، نو زه خامخا نو څه به کومه، زه خو کار نشم کولی، روزګار نشم کولی، نو چې دا زلفې هم نه پرېږدم نو څه به کوم. بعضې خلک چې کوم منشیات نشه کوي که نه، د هغوی دا وینا ده چې دا مونږ له ایکسپایري ژړاګان ګوروګان مونږ له راکوي، دا حقیقت دی؟ جی دا غلطه ده. ګروګان اجراګان کلم چاله نه منشیات ورکوي نه دغه ورکوي، چې کم چې دا د سمګلینګ غټې غټې اډې دي، دا چېرته چې سمګلینګ کېږي دغه کېږي، نو دا خلک راوړي دي اجراګان لی ورکوي. تاسو چې پالټۍ له لاړ شئ پروګرام له نشه کوئ؟ نه جی، زه یو نشه هم نه کوم، الحمدلله شکر دی، نشو نه خو دې ساتلی یم. او داسې چې په پارټۍ له لاړ شو خامخا هلکان یې چا بوتلو کې ګولۍ اچولي، چا څه اچولي، څوک وایي والی وڅکئ، نه چې زه په خپله خراب نه یم، ما دې څوک خراب کړي په زور. دوی له خو به هم څوک راوړي که نه، په خپل ځان راوړي که نه، سمګلران شته ورسره که نه رارسي ورته ورته. ډانس ګولۍ خو نن سبا ډېرې چلېږي. هم ډېرې چلېږي. زه درته څه یم، زه پرون یو پارټۍ له تللی یم، یو هلک چرس هم راکړ، وایي دا ویل وڅکه، د هغې راله ګولۍ ورسره وي په شاپر کې څه دومره وي، نو ما ورنه تپوس وکړم دا څه شی دي؟ وایي دا ډانس ګولۍ دي. ویل دا ولې خوري؟ صحت خرابوي. ویم ولې خوري؟ هغه وایي نه، دا موږ به چې ونه خورو موږ له سکون نه میلاوېږي. زیاتر نشه پکې ګوره شراب دي، ایس دي، ګولۍ دي، لکه داسې چرس، نور داسې نشې تماشې، دې کې کم یو ډېره نشه زیاته خلک کوي؟ سر جی الحمدلله شکر دی، ما خو لکه نشې ډېرې دي، خو ما لې داسې نومونه هم نه راځي، ولې چې زه په خپله نشه نه کومه. نو ډېر ګندې نشې نن سبا راوتې دي، د خلکو ذهنونه دغه کړي دي، چینج کړي دي د نشو د لاسه. پروګرام له خلک تاسو بوزي، بیا در باندې تشدد کوي، وهي ټکوي هم، داسې کله شوي دي در سره؟ شوي دي را سره، زه ډېر ځل لا سره شوي دي. پروګرام نه تللی وم، د نوم نه علم یو ځای ته تللی وم پروګرام نه، چې راتلم په لار کې هلکان ولاړو، فایرنګ هم را باندې کړی، په چاقو یې راباندې غزارونه هم کړي، نو ډېر را سره شوي دي، ظلم را سره کېږي. نورې څه ویلي دي؟ نور مطلب داسې پیسې د نه اخیستې دي؟ پیسې رانه اخیستې دي او زیاتیات یې را سره کولو، لکه بلدکار را سره غوښته چې وکړو ورسره، خو نه الحمدلله شکر دی موږ په خپله ټیک یو. نو
ځان هم په زخمی کو خو غلط کارونه هم نه دي کړي. لکه بلدکار یې د سرو نه کړو پرې دې نه غوښتل نه 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 کامیاب شوې الحمدلله خپل عزت دې محفوظ کړو. خپل عزت په خپل محفوظ کو. معاشره ته ګوري خلک رنگ پرنګ نظر تا کوي تاسو ته یو عجیب و غریب ټیک شو د الله پیدا ده څوک څنګه پیدا کی څوک څنګه پیدا کی څه ګیله دي کیږي د خپل ځان نه یا د معاشرې نه؟ الحمدلله ګیله خو مې ډیره کیږي د معاشرې نه مې کیږي چې نن موږ دلته ولاړ یو نو د دې معاشرې د خلکو د لاسه ولاړ یو کني د چا خوښي چې زه د خپل کور پریدم خپل در ور دې پریدم او زه د لاړ شم په یو بدنام په یو ډیران کې دې کینم د چا خوښي نه د چا هم خوښ نه. ستا څنګه ژوند خوښ دی؟ زما خپل داسې لایف خوښ دی چې چې زه خپل په سکون پرته یم خپل 15 وخته مونځ اودس کوم خپل روټۍ خورم خپل ځان له ګرځېده کوم چې څنګه د عام خلک کوي داسې زما زړه غواړي. خبرو مجبورې پورې راغی چې درس ستاسو مجبوري ده؟ مجبوري ده دا چې مجبوري په دې ده چې موږ د دې معاشرې د لاسه نن دلته راغلي یو چې دلته دې معاشرې موږ ته څه نه ویلي دې معاشرې موږ اپسیټ کړو نو څه مسله نه. لکه ته وې که په بچپن زه خلکو تنګولم چې ته دای بس دغه پیغور بیا ته دې فیلډ ته راوویسته چې په میدان ګډېږي. بس مجبورۍ نه راووتو چې خلکو تنګولو چا ویلي جړا دی چا به څه ویل چا به څه ویل د هغې د لاسه نن موږ دا فیلډ دا شنې سترې اختیار کړي دي. ښځه اخري تپوس ته یو دا کومه پروګرام خو ته کې که نه په سټیج باندې یا په میدان ګډېږي داسې کومه ګانه دې خوښه ده چې په شوکو سره ګډېږي؟ زه ماشاءالله هر ګانې سره ګډېدی شم ښکلې ماشاءالله دې مو سره وویلې داسې څه ښه کار دی؟ نو خو زمونږ دپاره ښه کار دی ځکه چې سم کار موږ نشو کولی دغه زه دې خېټې له خو پیدا کوو که نه خېټه خو غواړي جامه پیزار خو غواړي انسان د هر انسان ژوند تېرېده خوښي چې زه ښکلې ژوند تېر کړم ښه کپړې واچوم ښه پیزار واچوم ځان ښه دغه کړمه نو د هر انسان دا خواهش دی نو زما هم دا خواهش دی چې زه څه پیدا کړم په ځان ولګوم چې زه هم ښه ښکارم. ښایست یې نور هم سې وایي الحمدلله د زلفو دا تارونه مطلب چیړي چې خلک پې ووایي خامخا نو علي دې چې کوم نوم ورکړو چې فهد عرف پتنې سي ورسره ورکړو خو چې کله ما د هغې تصویر وکتو په میډیا راغلو نو څه جللي وو هغې مخکې چې څه کړي نو موږ د هغې سر اوس هم چې خو صرف ګیله زما دا ده چې کله ما د دې نه مخکې مو چې کله زمونږ خلک تاسو داسې پیش کوئ او چې کله زمونږ قاتلان یو نو هغې ته ستاسو چې دی نو د هغې مخونه پټ کړي زه دا نه وایم زه دا وایم هغه غلط نو غلط تاسو پې هغه وکړو خو زه دا بالکل نه منم چې دی به داسې کړي په دې باندې چې تاسو په تاریخ کې نه کړي کوم تاریخ هم راځي نو خواجه سره غلط نو د دې نه دا خبره چې کوم غلط و هغه به مو ته دننه کړو او چې کوم صحیح و هغه به مو په ځای باندې پرېښو چې خپل روزي ګټله روزي هم نشئ ورکولی او ځایونو نه هم بار کوی د سر چت هم نشئ ورکولی د سر چت هم ترې راکاږئ پوه شوې او بل به زه دا ووایم چې په معاشره کې نه قبلوي نو چې کوم ځای پراته دي هماغه ځای صحیح وي که نه ګورنمنټ ولې نوکري نه ورکوي ګورنمنټ فنډ زکات نه ورکوي چې او بې کوره هم ده بېوره هم ده او بې څوکه هم ده که په سر والا چا لاس کېښودو نو بس د هغې دی چې هر چا والا په سر لاس کېښودو خو زه وایم چې ګورنمنټ والا په سر لاس کېږدي او هغه شیزونه ورکړي د کوم وعدې چې دی کړو چې موږ به ماشومانو له فري ایجوکیشن ورکوو کوم چې نن چې دی بالپنې خرڅوي په چوک کې. ګرانو کتونکو تاسو د میډم فرزانه او عظمه سواتي تفصیلي خبرې واورېدې د دې دواړو هم دغه وینا وه چې خواجه سرا یو مظلوم طبقه ده په دې معاشره کې موږ څوک قبلی نه خو موږ ژوند وکړو څنګه یې وکړو موږ خو چای کوو روټۍ کوو لباس هم پکار دی پولیس که دا پروګرامونه په موږ باندې بند کړي دي نو موږ به کم طرف ته ځو د هغې دا هم وینا وه چې یو اقبال پلازه بنده شوه خو په سونو اقبال پلازې ځای په ځای باندې کول وشوې. ګرانو کتونکو دا زموږ په معاشره کې یو مظلومه طبقه ده تعاون ورسره پکار دی د عظمه سواتي خبرې هم تاسو واورېدې چې پروګرام لم خلک بوزي بیا را سره تشدد او وهل ټکول کوي. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.